السلام علیکم. نن زه تلمه په بي آر ټي کې یو ځای ته نو بي آر ټي په سټاپ باندې یو ډیر معزز سړی راسره میلاو شو. هغه رانه تپوس کو چې جی ته په ټي وي کې راځې. نو ما یې نه زه خو ټي وي کې نه راځم، خو د دې ملکي حالاتو باندې په سوشل میډیا دا سر دیوال ته وامه چې کیدی شي په چا اثر وشي، خو ستې جوړیږي نه. مې په سوشل میډیا د خپل خیالاتو اظهار کوم. نو هغه به ویډیوګانې کتلې وې، صفت یې وکوزمه، بیا مو د ملکي حالاتو نه هغه هم ډېر پریشان او هر سړی چې کم عام میلاویږي هغه په دې حالاتو نه خبر هم دی او پریشان هم دی. هغه راته وی چې ملک ډېره لوی بېروزګاري دا وي. زما خپل زوم اتم کال دی، پی ایچ ډي کړی دا او بېروزګاره دی. ما ورته وی یاره جی ستا خبره صحیح ده، خو او بېروزګاري دومره مسله نه ده، مایوسي ډېره لوی مسله ده او دې وخت کې عام عوام او ځوانان ټول ډېر مایوسه دي. او ورته مې وی چې دا تازه ترین سروې راغلی چې پای کې 94% خلک وایي چې مونږ روزانه ضرورتونه نشو پوره کولی، مشکلاتو شکار یو او د ملک ډایرکشن صحیح نه دی، ملک په غلطه روان دی. د هغې ثبوت دا دی چې ته کله د نادره د پاسپورټ آفیس ته لاړ شي، اول ته رش وګوري چې په څومره ګڼ شمېر کې خلک دا پاسپورټ جوړوي. د حکومت پاکستان سره د پاسپورټ جوړولو روزانه صلاحیت 14,000 پاسپورټه دی او دې وخت کې روزانه درخواستونه څومره راځي، د 50,000 خلکو درخواست ورکوي د پاسپورټ د نوي جوړولو دپاره. اوس دې نه اندازه وکړه چې دا 50,000 خلک روزانه تقریبا 15 لاک خلک د میاشتې شو او سالانه 1,80,00,000 خلک د پاسپورټ جوړي او د ملک نه د تیښتې لاره ګوري. زما په خیال دا دی چې د قیام پاکستان کله په 1947 کې شوی نو هغه به 100,000 خلکو هجرت کړی، خو دا هجرت چې دی د دې رژیم چینج نه پس چې په 2 کالو کې ملک کم تباهۍ ته تللی دی، دا به د ټولو نه غټ هجرتي چې خلک به د ملک پاکستان نه تښتي. او د هغې غټه بنیادي وجه د ادارو باندې د عوامو اعتماد ورځ ورځه کمیږي. عدلیه په خپل جنگ کې ده، خپل د ایکسټنشن او د خپل مفاداتو دپاره ده. پارلیمنت سره د عوامو دپاره هیڅ نشته، هغوی صرف د خپل اقتدار دپاره قانون سازی کوي. اسټیبلیشمنت په دې ټولو باندې دباو دی او د دباو لاندې چې کم پالیسیانې جوړیږي نو د عوامو د فایدې نه وي، د عوامو د حقوقو نور سلب کولو دپاره وي. دغسې چې هر اداره وګوري نو په یو بل کې نښتې ده او عوامو ته هیڅ فایده نشته. نو دغه مایوسي چې ده دا ډېره خطرناکه ده. بېروزګارۍ علاج شته، د مهنګایۍ علاج شته، مایوسۍ علاج نشته. او چې کله د عوامو د ریاست نه مایوسه شي نو د هغې نقصان صرف او صرف ریاست دی. دا کم اقتدار والا خلک وزیران مشیران دي دا به وتښتي، دا کم عدلیې والا ججان دي دوی ته خو په لکونو پنشن او تنخواګانې دا به هم وتښتي، دا جرنیلان به هم د ملکه وتښتي. ما او تاسو به پاتې یو او چې ما او تاسو نه دا خلک وتښتي او مایوس او تباهال ملک راکړي نو څه به ورسره کوو. الله دې په دې ښکلي ګلي ګلزار ملک باندې خپل فضل وکړي. ګنې زمونږ فیصله ساز او اختیارمند خو د دې د تباهۍ هر اقدام شروع کړی دی او د ټیک کېدو څه لارې نه ښکاري. کو ویډیو مو خوښه شوه کمنټ پیو کې، لایک ورکې، شیر یې کې او سوچ پیو کې، په سوچ کې څه ګناه نشته.